जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन बे वाक़ई अबिद मालिया सरा अबिद कमरियाने मरगरो हमेशा द हुनर द मैदान मरगरो तो हमदा हुते निवेशी तासु नो सकार न कोई अल्हम्दुलिल्लाह हम खपल तबदाव को जुमतुल मरगरी लगे दिसना से हवाले सरा खपल बिजनेस वगैरह कई सदा कीमत है मरगरी मशवरा राखड़े व चूंकि जुम को गरीबी दा खपल सादर सर पे गजो नोर सतवान में ना रो रगट कारोबार माते वे चिपदा सिकारो का फार्मिंग शुरू का खुदा की द परमा दा लिमन चिकन दी दा रावस्ती भी सलेगने सत्यम नहीं शुरू से कि पूरा दगा न पुइदु नो उस इंशाल्लाह द नोरो दगा दे दगे द पाला सिस्टम को नो दगे द पाला दता सनाब तोल वगैरह अखलू ځکه چې دلته بل جال ولګو نو هغې دپاره به لکه بچي راولو یا به دومره دغه پټې راولو چې هغې کې میاشت نیمه وي انډې کښې نو زه دلته به د دې ځای هغه آب و هوا سره به دغه هم شي مانوس هم شي او بیا به د هغې نه مونږ لکه انډې ایستل شروع کړو نو دا به ووایو چې الحمدلله حلال کاروبار دی ټول هغه ملګري چې لکه دغه قسمه لکه ډپریشن ښکار وي زه لکه خپله ووایم چونکې ماشومان دي او د هغوی د کالجونو د سکولونو فیسونه او د هغو نو داسې د انزایټي ټایپ ښکار شوی وم خو بیا هم ما خپل همت نه دی بایللی او دغه ملګري په دغه باندې چې ملګري راته مشوره راکړې وه طاهر امیر صاحب د هغه ډېر منندوی یم د خاکسار بای چې ما سره په دې کې ډېر هیلپ کړی د هغه ډېر زیات منندوی یم نو هغه یې ما ته دا مشوره راکړې وه چې دوی ته دا فارمینګ په وړاندې بوځم نو د هغې دپاره دغه ټول ارینجمنټ دي په مزه مزه لګیا یو څه کولر مولر دی کې کم دی دغه هغه کم دی دا کولر دی خو لکه دا پوره هغه نه کوي نو لګیا یم ورسره چې څونه رانه کېږي نو انشاءالله دې دپاره به کوو خو دغه صرف دغه ملګرو ته ویل غواړم چې لکه هر یو کار چې کوم دی هغه محنت غواړي ګران نه دی خو محنت غواړي لکه محنت پکې نو کار به دغه کېږي ما سره اوسئ دي کې نور پروسس تاسو سره شریک کوم ډېره مننه نن سبا چونکې د ترکاڼ او د دغې دغه دیاړي هم ډېره زیاته کوشش کوو چې په خپله دې دپاره څه جوړ کړو څه جوګاړ برابر کړو دغه جال هم ما په خپله لګولی او دا دغه هم نو که دغه شو دعا راته کوئ نو دا بیا داسې اکسټینډ کوو لږ دی نو مخکې بوځو او دا اوس دې دپاره څه پروسس دی نو دغه دی دا ټول دې دپاره ارینجمنټ مې څه کړي دي او ستاسو مخکې به دغه جال جوړوم انشاءالله ګورئ به بیا به تاسو سره دغه کومه شریک کوم بیا به تاسو ته وښیم چې دا څنګه جوړ شو څنګه जी मलगरो دا تقریبا بس فینیشینګ حالت کې دی هغه پروفیشنل کار ور سره موږ نشو کولی او څه جوګاړ مو برابر کو دي منځ کې پټې پاتې دي هغه منځ کې پټې باندې پرتی دي منځ کې پټې ورکې لګو بینډینګ بار سلک کار ورکې پاتې دي او دلته بر چت سره ټچ کول پاتې دي نو دا داسې کار دی چې لکه دا سړی په خپله پوری شي لږ شان ذهن ورته وجنګوي ضروري نه چې لکه سړی د عمومي سټیپ کې پروفیشنل کار وکړي او لکه چې څه ریکوایرمنټ یې هغه دې پوره کړي ځکه ریکوایرمنټ ټول پوره کول دا ډېره ګرانه خبره ده دې لپاره ډېر زیات لوازمات دي او چونکې دغه خبرې زما د سادر نه بهر دي
لکه زه دغه نشم افورډ کولی نو خپل د وس مطابق چې څه کولی شم نو هغه دغه لګیا یم. د وینا مقصد مې دا دی چې زموږ ډېر زیات ملګري هنرمندان په دې وجه باندې دغه نه کوي، هغوی وایي چې لکه په تیاره دې راته میلاویږي. تاسو ټول پېژنئ چې دغه خلک څوک دي، زما چا طرف ته اشاره ده. نو لکه دوی له دا پکار دی چې لکه په شکر الحمدلله په مټو روږ یو، په لاسو خپو روږ یو. زما مسافر وروڼه چې کوم دي هغوی زیات په دې ګرمۍ کې دومره زیاته ګرمي وي د رملو دغه د یو ای دغه رملې چې کوم دي یا د سعودي عرب دغه رملې دي یا یورپ کې چې کوم دي، نو لکه دغه مزدوریانې یا اوډۍ مې دی کوي نو دغه ډېرې زیاتې ګرانې وي یقینا چې لکه دی ډېر زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. خو زموږ خو دا کنسپټ دی د دې دی زموږ دا خبره ده چې بی چې کوم دی دا خلک تللي دي او بل دا په مثال د اے ټي ایم دي او اے ټي ایم نه دی هلته پیسې را دغه کوي او موږ ته به یې رالیږي، داسې هېڅ چرې نه ده. هغوی ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. نو دلته دا کوم ملګري چې په تیاره باندې ناست وي چې زمونږ خاص کر د هنر ملګري به زه یادوم، نور څوک به نه یادوم، د هنر ملګري. نو محنت کوئ، په محنت کې عظمت دی. الله تعالی به مو حلاله حق حلاله روزي نصیب کوي. باقي فیلډ دی، فیلډ کې زه هم کار کوم او خپل محنت ورسره کوم. ما خو تاسو ته ووایي که نه چې کومه خبره الله نه نی پټه نو انسان نه به موږ څه پټه کړو. دغه حالاتو زما دغه وس ورو ورو مې کار شروع کړو انشاءالله. لکه اراده مې ده ورته چې دا لوی کوم ایکسټینډ کوم بره مې ورته ځای جوړ کړو په مزه مزه او ویم چې لکه دا لکه ایکسټینډ شي زیات شي. اوس به وله نور بچي راولم. یو ځل بیا زه د خاکسار ملګري هغه ما سره په دې کې ډېره مرسته کړې ده. زه د هغه منندویه یم چې لکه زه یې ټپولی یم او ما ته مطلب دغه شعور را کړی دی، ما ته وی چې لکه دا حق حلال روزګار دی دا ما هم کړی دی او ته دا پرېږده ما انشاءالله الله تعالی به دې کې تعالی لکه فایده درکوي او داسې به شي. یو وخت به داسې را شي چې ته بیا بل څه ته نه اوس ګرانېږي. نو الله دې وکړي چې دغه وخت را شي نو ما سره اوسئ انشاءالله د دې فینیشنګ زه تاسو ته ښایم. د دې بس فاینل ټچ دی دا بینډینګ باید معتبر چې دلته اصل کې سوداني هم کار نه کوي. نو دا جال داسې دی چې لکه دا بیا برفي جال دی نو دا بیا دغه کېږي. نو دې کې مو دا هغه په ګرمي هم دغه چتې مو هم بار ساتلي، هغه یې هم بار کړلي دي. دا ټول پروسس ملګرو چې ما تاسو سره ډسکس کړ، هیله لرم چې ستاسو به خوښ شوي وي. د مایک او د کیمرې اصل مقصد دا دی چې چاته ته فایده ورسي او چاته چې فایده ترې نه رسي که نه نو بیا هغه هسې فضول وي. ما کله هم داسې ویډیو له ترجیح نه ده ورکړې چې لکه هغې باندې زما فالوورز زیات شي. بېشکه زما فالوورز کم دي خو زه اکثر له دا کوشش کوم چې داسې ویډیوز وکړم چې هغې کې خلکو ته د هغې نه فایده وي، نقصان نه وي. نو انشاءالله تاسو دا ډېر ښه کار دی او دا به ووایم چې په لږو پیسو باندې لکه ښه کار دی که نه. نو تاسو لږو پیسو نه سټارټ واخلئ، لږو چرګو نه سټارټ واخلئ. نو انشاءالله عنقریب به داسې شي چې لکه تاسو به یو غټ فارم مالک شئ. زه هم په دغه تګودو کې لګیا یم، زما هم دومره وس دس نشته. تاسو ته بار بار دا خبره کوم، د هغې وجه دا ده چې لکه دا خو پیسه زیاته غواړي. لکه په یو ځل خو موږ سره دومره پیسه نه وي او نه کېدی شي، خو کله چې د دغه خبره وي د وس خبره وي د وس دس خبره وي سړی بیا خپل وسه پورې کوي. نو دغه ټول حالات چې کوم دي که نه تاسو سره ما ډسکس کړم او هیله لرم چې ستاسو به دغه پروګرام هم خوښ شوي وي. د دې نه تاسو خپلو ماشومانو دپاره هم انډې اخیستی شي، هغه هم استعمالولی شي. بل ما خو د مزدورۍ دپاره کړي دي، ماشومانو ته هم ورکوم، خو د مزدورۍ دپاره چونکې په دغه کې به دا ووایي خیبر پښتونخوا حوالې سره که موږ او تاسو خبرې وکړو، خیبر پښتونخوا کې د هنر میدان چې کوم دی نو هغه همیشه هنرمندان کړکېچنو حالاتو سره مخ وي. د هغې وجه دا وي چې لکه دلته دومره کار شته نه، ډېر زیات سټیج نشته، تیټر نشته. ډرامه یوټیوب حوالې سره ده نو یوټیوب خو زه ځکه نه کوم، هغې له خپل چینل طرف ته مې ځکه رجحان وکړو چې لکه نوې نوې هلکان راغلي دي، نوې نوې خلک راغلي دي، څنګه چې سي ډي دی کبا که داسې په دې یوټیوب پسې هم راغېښتې ده دی. نو نه په کیمره پوهېږي نه په ایکټینګ پوهېږي، بس صرف پیسه ده ورسره، خپله پیسې لګوي او هغوی ډرامه جوړوي، هغه جوړوي. نو د هغوی ایکټینګ تاسو ته وګورئ او د هغوی دا خواهش وي چې د ټي وي یا داسې هنرمندان زما د ملګري چې کوم
داسې به ووایو چې ښه آرټسټان دي، کوم چې پروفیشنل آرټسټان دي، نو هغې دغه دا وي چې موږ ځان سره دوی واخلو، خو هغې له سیکنډ کرکټر وکړي، ټول هر څه یې په ځان باندې لیکلي. نو داسې نه شي کېدی. زه د دغې وجې نه انکار کوم یوټیوب ته. تاسو به په یوټیوب ډرامو کې ما ډېر کم ګورئ. د هغې وجه دا ده چې زه غواړم چې زه مین رول وکړم، او زما مین رول حق ځکه کېږي چې ما سټرګل کړی دی، زما په شا محنت دی، لکه زما د دې نن مقام چې کوم دی د دې په شا سټرګل دی، محنت دی. نو د هغې د وجې نه زه یوټیوب کې ډېر کم کار کوم، ځکه چې نوی هلکان راشي هغوی پیسه ولګوي، هغه وایي زه هیرو یم او زه دا یم کرکټر یې په ځان باندې لیکلي، نو هغه بیا ماته نه سوټ کېږي، موږ ته نه سوټ کېږي. زموږ ډېر ملګري دې نه اجتناب کوي. نو دغه چینل دی هیله لرم چې عابد مالیار به تاسو سبسکرایب کوئ، ملګرو سره شیر کوئ او زما ویډیوز به ګورئ، او ما به د ښو خبرو نه، ښو آیډیاګانو نه او هم خبروئ. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ. په لوی الله مو سپارم. الله دې وکړي چې ستاسو د خبرو رحم وشي. ډېره مننه، خوشحاله آباد.